دلته مفسرینو یو ډېره عجیبه نقشه راغستې ده. زه یې کما حقه بیانولی خو نه شم، خو په هغې کې څه ملغلرې څه خبرې درته درکړم. مفسرین فرمایي د دې آیت په تحت کې چې هر انسان د الله د رحمت طلبګار دی، چې زما طرف ته د الله رحمت متوجه شي. حتی که هغه انسان کم چې په زندګۍ کې لمونځ نه کوي، هغه انسان کم په زندګۍ کې روژه نه ساتي، هغه انسان حج پې فرض دی فرض نه ادا کوي، هغه انسان زکات پې فرض دی زکات نه ادا کوي، خو هغه غواړي چې کلمې ویلې ده. هر یو کلمه گو مسلمان دلته مفسرین لیکي چې هغه غواړي زما طرف ته د رب رحمت متوجه شي. هر یو انسان د رب د رحمت طلبګار دی، د رب رحمت متوجه خپل طرف ته غواړي. زما عزیزانو مفسرینو درې خبرې لیکلي دي د دې آیت په تحت باندې چې الله رب العزت د خپل رحمت توجه ورکولو لپاره الله رب العزت خپل نظر کرم انسان طرف ته متوجه کولو لپاره درې شرطونه لګولي دي، درې خبرې یې کړي دي. ای د همو خلکو الله قرآن مونږ نه څه غواړي؟ مفسرین لیکي په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي چې درې شرط زما دي، تاسو درې شرط پوره کړئ، زه به ستاسو په مقصد باندې پوره شم، زه به ستاسو د توجه طالب به جوړ شم، زه به خپله توجه تاسو ته درکړم، زه ستاسو په کوم زړه کې چې آرزو او تمنا او التجا کومه پرته ده زه به هغه تاسو ته پوره کړم. خو درې خبرې دي، درې خبرې تاسو وکړئ، درې شرطونه دا دي. اولنی شرط علمي قوت حاصل کړئ، دویم شرط دویمه خبره عملي قوت حاصل کړئ، دریمه خبره اخلاقیات په غور سره واورئ. زما د بیان اکثر انداز د سبق ورکول وي، دا سبق زده کړئ، علماو ته نه ویم عوامو ته ویم. ای زما وروره تو د الله توجه اخیستل غواړې، ای زما وروره تو د الله نظر کرم اخیستل غواړې، ای وروره تو د الله مهرباني اخیستل غواړې، تو غواړې زما په زندګۍ کې سکون راشي، تو غواړې زما په زندګۍ کې آرام راشي، تو غواړې مستقبل زما ښایسته جوړ شي. او الله رب العزت فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگر میری توجہ تم جاننا چاہتے ہو، اگر میری رضا کا طلبگار تم ہو، اگر دلوں میں سکون اور راحت و امن تم چاہتے ہو، پھر تمہیں تین باتوں کی طرف آنا پڑے گا، تمہیں تین شرطوں پر عمل کرنا پڑے گا. پہلی شرط یہ ہے علمی قوت تمہیں حاصل کرنی ہوگی، دوسری شرط یہ ہے عملی طاقت تمہیں حاصل کرنی ہوگی، چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اخلاقیات کو پیدا کرنا ہوگا. درې خبرې دي، څو خبرې دي؟ څو خبرې دي؟ درې خبرې دي. یو علمي طاقت، یو عملی قوت، او دریم څه دي؟ اخلاقیات. او بیا موږ وګورو په دنیا کې چې علمي طاقت چا زیات حاصل کړی دی، دومره زیاته توجه هغه ته د الله حاصله شوې. او دا زموږ ایمان، زموږ یقین، زموږ عقیده ده. په دې دنیا کې د قیامت د سارې پورې علمي طاقت چې چاته حاصل او چا حاصل کړی دی، هغه زما او استا د دوانو جهانو سردار حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما ایمان دی. د قیامت د سارې پورې علمي طاقت چې الله چاله ورکړی دی او چا حاصل کړی دی، هغه زما د دوانو جهانو سردار اکمل البشر اجمل البشر جانے جان جانے جہاں جانے تو جہاں جد الحسن جد الحسین آمنہ کے لال آمنہ کے لفظ جگر عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آغا علمی طاقت آغا حضرت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرے گی. اور بیانوں کو چی علمی طاقت
او چې کله زه د شپې په تیارو کې وګورم نو بیا ماته نظر راځي چې په کائنات کې د ټولو نه زیات رحمتونه په چا باندې راغلي دي متوجه شوي دي هغه زما خوږ پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. علمي طاقت الله حضور ته ورکړی حضور حاصل کړی او په دنیا کې د ټولو نه زیات رحمتونه هم چاته حاصل شوي دي حضور صلی الله علیه وسلم. زما عزیزان په زنانو کې یو زنانه زما مور استاسو مور د کائنات مور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا په صحابو کې چا چې د حضور د کور نه بار زندگی زیاده محفوظه کړې ده هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی او چا چې د کور دننه زندگی زیاده محفوظه کړې ده هغه زما مور استاسو مور حضرت عائشہ صدیقہ د کور زندگی چا زیاده محفوظه کړې ده د کور زیات علم د پیغمبر چاته حاصل شوی دی چاته حاصل شوی دی او د کور نه بار چاته حاصل شوی دی جو تبلیغ میں بھی ساتھ تھے سفر میں بھی ساتھ تھے حضر میں بھی ساتھ تھے میدانوں میں بھی ساتھ تھے تبلیغ میں بھی ساتھ تھے ہر جگہ پر ساتھ تھے اوسوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بیا سره کویولو لپاره دا وویل چې په کائنات کې الله د ټولو نه زیات علم پیغمبر ته ورکړی دی خو بیا د پیغمبر د علم رڼا د کور په زندګۍ کې چې چا زیاته حاصله کړې ده هغې ته حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ویلې کېږي او د کور نه بعد چې چا د حضور علمي زندګي زیاته محفوظه کړې ده هغې ته حضرت ابوبکر صدیق ویلې کېږي رضی الله تعالی عنه. بیا وګورئ چې په زمانو کې زیات رحمتونه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی